بسم الله الرحمن الرحیم. سید القوم خادمهم. سید القوم د قوم سردار، خادمهم د اغي خادم وي. په دې سبق کې د قوم د سردار ذمہ داری بیان کړې ده. هر یو قوم چې نو چې د اغي سرداری باچای وي او رهنما وي، دا به د اغي خادم وي او د عوامو خدمت وکړي او د عوامو د طرفه چې په د باندې کومې ذمہ داری راځي نو هغه به سرته رسوي او هغه به پوره کوي. لکه څنګه چې خادم د مالک خدمت لپاره مقرر وي او د هغه د هر یو ضرورت نه ځان خبر ساتي او هغه پوره کوي. دقسې مثال د باچا سردار او رهنما اوم دی. دی به د خلکو د ضروریاتو نه ځان خبر ساتي او د هغې ضروریات په پوره کوي. سید القوم خادمهم د دې لغوي تحقیق داسې دی چې سیدون دا په اصل کې و سیدون و او یا په کلمه کې په یو ځای کې جمع شول. اول پکې ساکنو نوم په یا باندې بدل کو او بیا یا په یا کې مدغم کړه نو سیدون شو. معنی د سردار او دا سیدون واحد دی. د دې جمع راځي اسیادون. القوم دا واحد دی. د دې جمع راځي اقوام. معنی د خلق. خادمهم کې دا خادم دا د اسم فاعل صيغه ده او د مصدر خدمتون نه جوړه شوې ده او معنی د خدمت کول. او دا خادم چې دی دا واحد دی. د دې جمع راځي خدامون. سید القوم خادمهم د دې ترکیب داسې دی چې سید مضاف، القوم مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا. خادمهم کې خادم مضاف، هم ضمیر مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا خبر، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. خیر الامور اوساطها. خیر الامور په کارونو کې د ټول نه کار هغه دی اوساطها چې هغه کې میانه روي وي. په دې سبق کې دا ښودلي دي چې په کارونو کې د ټولو نه کار کم یو دی. نو دا جواب یې کړی دی چې هغې کې میانه روي وي او د اعتدال طریقه پکې خپله شوي. نه خو پکې د حد نه زیات مشقت وي او نه پکې بالکل سستی وي. دا دواړه چې دي دا ناخواهه صفات دي. په انسان کې نه د حد نه زیات مشقت پکار دی او نه د حد نه زیاته سستی پکې پکار ده، بلکې میانه روي او اعتدال پکې پکار دی او دا ممدوح صفت دی. اعتدال او میانه روی دا ممدوح صفت دی او ښه صفت دی. خیر الامور اوساطها د دې لغوي تحقیق داسې دی چې خیرون دا هوښیار اسم تبدیل ده. د دې متعلق چې کم تحقیق واهو مخکې بار بار ذکر شوی دی. الامور دا جمع ده. د دې واحد راځي امرن معنی د کار. اوساطها دا جمع ده او د دې واحد راځي وسطن معنی د اعتدال میانه روی. خیر الامور اوساطها د دې ترکیب داسې دی چې خیر مضاف، الامور مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا. اوساطها کې اوساط مضاف، ها ضمیر مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا خبر، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. کل جدید لذیذ. کل جدید هر نوی چیز لذیذ مزیدار وي. په دې سبق کې دا خبره بیان کړې ده چې هر یو نوی شیز راشي نو دا په انسان باندې مزیدار لګي او هغه ته خوښي، ځکه چې انسان کې جدت پسندي ده. هر یو شیز چې هغه یو ځل استعمال کړي نو بیا ولا دا خوند نه ورکوي چې په دوباره باندې استعمال کړي. او د دې په نسبت چې کوم نوی شیز راغلی نو د هغې استعمالولو ته ترجیح ورکوي او هغه چې استعمالوي نو دا ولا مزه ورکوي. کل جدید لذیذ د دې لغوي تحقیق داسې دی چې کلو دا د استغراق دپاره استعمالیږي. یعنی کله چې د یو څیز تمام افراد مراد وي نو په هغې باندې کلو داخل کړي شي او د استغراق معنی پکې پیدا شي. مطلب هغه ټول افراد چې پکې راولي نو په هغې باندې کلو داخل کی. او بیا د مضاف الیه مطابق ضمیر د واحد تثنیه یا جمع راوړلی شي. د دې معنی د هر یو څیز. جدیدون دا واحد دی. د دې جمع راځي جدودون او دا د مصدر جدتون نه جوړ شوی دی. معنی د نوی کېدل. لذیذون دا د لذن مصدر نه
صيغه د صفت تا او دا واحد دی د دې جمع راځي لذاذن معنی دا مزیدار کېدل کل جدید لذیذ د دې ترکیب داسې دی چې کلو مضاف او جدیدین مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا لذیذون خبر مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه